کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پرې و، دا رنګ یې زیړ شوی و داسې. زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت وږی دی. وی کور ته خپل ته لاړم نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه کور کې هېڅ نه خپل هم د خوراک څه نه وی داسې سارا طرف ته ووتم ما چې څه چل وکړم د نبي علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي. سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم. وی یو یهودي و باغ یې اوبه کو بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کو. ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې؟ وی چې او ما چې څه مزدوري به راکړی؟ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي. یوه بوکه دې راوخېجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاویږي. ما ورته وی چې ټیک د منظور ده راته. وی شروع شوم هغې یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخېجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي. کجوري کجوري مې راواغستې په منډه منډه باندې مې نبي علیه الصلاة والسلام له ځان راورسوم. وی نبي علیه الصلاة والسلام ته مې کجوري کېښودې. وی نبي علیه السلام ډېر په مینه مینه باندې هغه کجوري وخوړې وږې او ډېر په مینه یې وخوړلې. بیا راته وایي چې کعبه دا کجوري د کوم طرفه وي دا دې د کوم ځای نه راوړي. ما ورته کیسه وکړه چې د الله پاکه پیغمبره ستا دې مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و ما نه برداشت ونه شو. سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و. یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغه سره لګیا شوم ما سره لږه مزدوري وکړو نو دا کجورې مې پرې واغستې دا مې تاله راوړې. وی نبي علیه الصلاة والسلام راته ډېرې دعاګانې وکړې. د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې دا ټولې د مالدارو خلکونو نه وي د مالدارو کورونو وي ډېر په ناز باندې لوی شوي وي غټو غټو خاندانونو جینکۍ وي خو د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې بیا خو څه نه و. د نبي علیه السلام په کور کې څه نه و. هلته خو نبي علیه الصلاة والسلام صرف په آخرت باندې نظر و. نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده زمونږ د دنیا د یو بل سره هیڅ نشته دی زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی. کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبي علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پرې و دا رنګ یې زیړ شوی و داسې. زه پوه شوم چې نبي علیه الصلاة والسلام ډېر سخت وږی دی. وی کور ته خپل ته لاړم نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه کور کې هېڅ نه خپل هم د خوراک څه نه وی داسې سارا طرف ته ووتم ما چې څه چل وکړم د نبي علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي. سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم. وی یو یهودي و باغ یې اوبه کو بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کو. ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې؟ وی چې او ما چې څه مزدوري به راکړی؟ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي. یوه بوکه دې راوخېجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاویږي. ما ورته وی چې ټیک د منظور ده راته. وی شروع شوم هغې یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخېجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي. کجوري مې راواغستې په منډه منډه باندې مې نبي علیه الصلاة والسلام له ځان راورسوم. وی نبي علیه الصلاة والسلام ته مې کجوري کېښودې. وی نبي علیه السلام ډېر په مینه مینه باندې هغه کجوري وخوړې وږې او ډېر په مینه یې وخوړلې. بیا راته وایي چې کعبه دا کجوري د کوم طرفه وي دا دې د کوم ځای نه راوړي. ما ورته کیسه وکړه چې د الله پاکه پیغمبره ستا دې مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و ما نه برداشت ونه شو. سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و. یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغه سره لګیا شوم ما سره لږه مزدوري وکړو نو دا کجورې مې پرې واغستې دا مې تاله راوړې. وی نبي علیه الصلاة والسلام راته ډېرې دعاګانې وکړې ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه. کعب بن عجره ډېرې دعاګانې راته یې وکړې.
نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو میاشتو پکې اور نه بلیدو او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي. نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه، فتح رالی او په مال غنیمت کې څه مال راغی، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې رالی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه وکړه چې د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه، اوس پر خو تا سره سنو موږ در سره ګزاره کوله، خو اوس خو فتوحات وشو، ټول صحابه کرام مالدار شو، ټول ښه شوي دي، نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه، دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم. په دې ورځ کې اتفاقي نبی علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه، داسې بالخانه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته وختو. منافقینو بار دا خبره مشهوره کړه، وی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو، دا خبره مشهوره کړه. دا خبره عمر رضی الله تعالی فرمایي، وی زما یو ګاونډي و، وی زه به داسې په هفته کې یو ورځ تلمه کوبا ته به تلمه، هلته به ما ځان له لمونځ کو، بیا به واپس راتلم، نو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلمه. ما هغه ته ویلي چې په کومه ورځ باندې زه د مدینې منورې نه بار یم، نو ستا دا ډیوټي ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم حدیث بیانوي چې زه راشم ما ته بیا بیانوي، او که ته بار ته وتې وي نو زه به در هغې پورې یم چې تر څو پورې ته نه یې راغلی چې د نبي علیه السلام ژوند بیا زه تا ته بیان کړم. د صحابه کرامو مینه وه. وی چې کله به زه تلم ما به دې ګاونډي ته وي چې ته به نه ځې، چې زه واپس راشم چې د نبي علیه السلام کم ژوند دی کم حدیث بیان کړی هغه به ما ته بیانوي، او که ته نه وي نو زه به د مدینې نه بار ته بیا نه وځم چې بیا درته د نبي علیه السلام ژوند او حدیث مبارکه زه بیانوم. د ګاونډي سره مې دا خبره کړې وه. وی زه تللی وم چې واپس رالم، وی هغه ملګري مې راته دروازه وټکوله، خو ډېره په تلوار او په تیزۍ وارخطا یې راته دروازه وټکوله. وی ما ورته چې بار ته راووتم، وی ما ورته وی چې څه چل دی ولې؟ وی چې نبي علیه السلام خپلو ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی، طلاق یې ورکړی دی. چې دا خبره مې واورېده که نه، وی د خولې نه مې دا الفاظ ووته چې لاړې حفصې هلاکه شوې. حفصه خو پکې د هغه لور وه که نه د نبي علیه السلام بیبي وه. ما ورته وی چې لاړې حفصه هلاکه شوې، ما ښه پوه کړې وي خو ته نه پوهېدلې، ځکه د دې نه څه ورځې مخکې ما مې په کور کې څه خبره وکړه، ښځې مې ما له جواب راکړو. عمر رضی الله فرمایي ما کور څه خبره وکړه، ما له مې ښځې جواب راکړو. مسله دا وه موږ د مکې خلک چې موږ په ښځو باندې زورور وو او د مدینې خلک په ښځو باندې لږ کمزورې وو. نو د مدینې منورې ښځې چې وي نو دوی به د خاوندانو له جوابونه ورکول. زموږ ښځې خو موږ ته جواب نه شو راکولی، چې موږ مدینې ته رالو نو زموږ ښځو هم د هغوی نه چل زده کړو، ځکه دا زنانه خو د یو بل کې راځي خبرې کوي که نه، نو ما مې خاوند ته داسې وي او ما مې خاوند ته داسې وي. زموږ ښځو هم د مدینې منورو د ښځو نه چل زده کړو، بیا هغه هم په موږ باندې جري شي، موږ ته به یې جوابونه راکول. یو ورځ ما کور څه خبره وکړه، دې ښځې مې جواب راکړو، وران غونته جواب یې راکړو. ما ورته وی چې تا ما ته جواب راکړو، ستا دومره جرأت، تا ما له جواب راکړو چې دا تا ما له څنګه راکړو، تر ننه پورې خو تا ما له جواب نه دی راکړی. ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه یې څومره چې غټ نبي علیه الصلاۃ والسلام دی. عمره ښځه به راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دی، هغه ته یې بیبیانې جواب ورکوي، نو زه به تا ته نه در کومه، هغه ته یې بیبیانې جواب. ما ورته وایي څه شي؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي، زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي. دا خبره چې ما اورېده راپاڅېدم، ډایرکټ د کور ووتم.
ډایرک رالم په خپل لور حفصه پسې ما ورته وی چې حفصه ته رښتیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جوابونه ورکوي هغې راته وی چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبی علیه السلام بیبیان یو موږ باندې د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبی علیه السلام بیبیان یو په دې باندې موږ فخر کوو موږ پرې ډېرې خوشحاله یو او بابا کور خو دی ښځه خاوند یو نو خامخا خبرې پکې راشي جواب ورله کله کله ورکړو کور دی ژوند دی نو ما چې دا خبره واورېده ما ورته وایي چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې خپلې بلې ملګرې ته عایشې ته به هسې نه چې عایشه نبي علیه السلام له جوابونه ورکوي او ته ولم جوابونه ورکوي ګورې هغه ستا نه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې درنه هم ښکلې ده او د نبي علیه السلام ورسره مینه هم ډېره ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې او د هغې په شان چلونه شروع کړي هغې په شان چلونه به نه کوي هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستا نه ښایسته هم ده او ستا نه وړه هم ده هغې ته به نه ګورې خپلې لور ته مې نصیحت وکړو بیا لاړه به په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې ما ورته وایي چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوئ هغې راته وایي چې یاره عمره په هر کار کې دې کار یې نو په هر کار کې دې اوس زمونږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه خاوند مو دی نو زمونږ خاوند دی مونږ ښځې یو ژوند دی کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي اوس ته زمونږ په کور کې ولې خبرې کوې په هر کار کې ستا کاري ام سلمه راله زړه مات کړو هغې راله زړه مات کړو دا ځای نه را روان شومه نو وی چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نو ما وی چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېدله خپله لور مې یاده کړه حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي خو په جنت کې به هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رشته څنګه پاتې کېږي لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې وی لاړم پسې په منډه ما ورته وایي چې حفصه نبي علیه السلام تا ته طلاق درکړی دی هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته ما ته پته زه نه یم خبر ما ورته وایي چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوه نو خلک به وایي چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده زما لور زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي لور ته واز وکړه نصیحت وکړه د خاوند ادب کوه د خاوند احترام کوه د خاوند عزت کوه هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نشي پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي نصیحت وکړي بعضې پلار صحیح چې لور یې ورته خبره وکړي دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې راولي ځان کره یې مروره کښېنئ نو د هغې کور یې وران کړو که وران یې نه کړو کور یې وران کړو خو دا دې ورته ویلی وی په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده دا وچه تاله غوره ده نو د هغې کور به بد شوی و که نه دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده زه په تا باندې بوج نه یم وایي راځه زمونږ کره په لور باندې څه وران کړي کور وران کړي نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي نو عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې حفصه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ما ته پته نشته د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي
جاړي چې نبی علیہ السلام ټول بیبیانو ته طلاق ورکړی نبی علیہ السلام به څومره غمجن او څومره خفه څومره غمجن دی وی زه ټینګ نه شوم وی ورلم هغې کوټنۍ ته خیجم د نبی علیہ السلام بالاخانې ته خیجم چې نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړم د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی ناست هغه تور صحابي دا د نبی علیہ السلام خادم رباح ما ورته وی چې رباحه نبی علیہ السلام ته وفرمایي چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي هغه وی چې ټیک ده رباح دننه لاړو نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې عمر د اجازت غواړي وی نبی علیہ السلام هېڅ ونه ویل رباح راووتو ما ته چې عمر ما ورته ستا نوم واخیست خو نبی علیہ السلام هېڅ ونه وی وی واپس رالم جومات ته وی بیا لاړم وی ما ورته وی چې رباحه لاړ شه نبی علیہ السلام ته ووایه چې عمر وی تا سره ملاقات کول غواړم وی دی بیا لاړو بیا نبی علیہ السلام ته زما نوم واخیست خو نبی علیہ السلام بیا څه ونه وی وی چې عمر ستا نوم مې ورته واخیست خو نبی علیہ السلام سر ټیټ نیولی و هېڅ یې راته ونه وی په جومات کې داسې ګرځېدم خو ټینګ نه شوم وی په درېیم ځل رالم اواز به چغه مې وي چې رباحه نبی علیہ السلام له ماله اجازت غواړه او کو د نبی علیہ السلام دا مطلب چې د خپلې لور حفصه سفارش کوي نو د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې اجازت وکړي قسم په الله توره مې په لاس کې د حفصه سر خپو ته راتاوم زه د خپلې لور سر د نبی علیہ السلام د خپو ته راتاوم کو اجازت کوي زه د حفصه سفارش له نه یم راغلی نبی علیہ السلام چې د عمر د اواز واورېده چې نور عمر خرابېږي نو وی چې عمر ته ووایه چې راځه عمر ته ووایه چې راځه عمر رضی الله تعالی دننه شو څنګه چې کېناستم ما ورته چې د الله پاک پیغمبر تا بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نبی علیہ السلام فرمایل چې الله ما خو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی وی دا خبره چې مې واورېده د خولې نه مې بې اختیاره د الله اکبر چغه ووتله د خوشحالۍ نه ما چې الله اکبر دا خو د منافقینو چال دی نبی علیہ السلام خو طلاق نه دی ورکړی طلاق نه دی ورکړی د صحابه ما چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي دا خبر ولا ورکم نبی علیہ السلام چې خبر ولا ورک صحابه کرام ته فرمایي ما طلاق نه دی ورکړی ویراله صحابه کرام ته فرمایل چې بیغمه شه نبی علیہ السلام بیبیان یې نه طلاق بیا عالم د نبی علیہ السلام خواته کېناستم وی چې ګیر چاپیره مې وکتل وی داسې یو څو سرمنې چې دي دا ګیر چاپیره ځوړند دي او نبی علیہ السلام چې کومې تکیا ته ډډه والې ده که نه هغه د سرمن جوړه ده او د کجوري پاڼې پکې دننه پرتې دي دې نه ډکه شوې ده او نبی علیہ السلام په یو انډيري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پاڼو نه جوړ دی نو د هغې انډيري نښې د نبی علیہ السلام په جسم مبارک کې جوړې شوې دي د نبی علیہ السلام په جسم مبارک کې د انډيري هغه نښې دي چې داسې ګیر چاپیره مې وکتل او داسې لکه دوایي پرته وه سیټ ته دا سرمنې چې پې خلک وچې هغه دوایي پې مږي دباغت دپاره هغه لکه دوایي غونته پرته وه چې هغې ته مې وکتل زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې ما چې د الله پاک پیغمبره ته خو الله ته ډېر خوښ نه یې چې عمره ولې ما چې دا یهود او دا نصاره خو د الله دشمنان نه دي چې بېشکه ولې نه دي ما ورته وی چې د هغې بادشاهان څنګه ژوند کوي د الله پاک پیغمبر ته د الله نه سوال ولې نه کوي چې زموږ دا ژوند بدل کړي زما محبوب په انډيري باندې پروت دی د الله نه دعا وکړه چې دا غریبي او دا غربت ختم شي نبی علیہ السلام ته زما دا خبره څنګه واورېده که نه د چټای نه ډایرکټ نیغ کېناست داسې فورا کېناست نیغ د مخ دا رنګ داسې بدلېدو ورو دا مخ مبارک سور شو ما ته چې عمر ګوره چې ته په خپل دین کې شک کوې کو په دې دین اسلام کې د شک دی کو ما ورته چې نه د الله پاک پیغمبر زه چېرته شک کوم خو ستا د جسم مبارک دا نښې رانه نه برداشت کېږي چې په انډېرې پروت دي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې عمره دغه يهود او دغه عیسایان په دې دنیا کې سنه سنې کارونه خو کوي کنه د هغې بدل ولا الله په دې دنیا کې ورکوي آخرت کې خو هغوی څه شی شته دی نه او زمونږ د نیکو اعمالو بدلې الله آخرت ته ایښي دي عمره ته ولې فکر کوي د آخرت باندې یقین نه لري زمونږ د دنیا سره هیڅ نشته دی الله بیا مې نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښته چې د الله پاکه پیغمبره د خوش طبیعتۍ یو څو خبرې وکړمه ایمه چې د نبی علیہ السلام لږ خوشحاله شي و اجازت یو څو خبرې د خندا وکړم د خوشحالۍ نبی علیہ السلام راته وفرمایل چې عمره وکړه چې د الله پاکه پیغمبره رالم خپلې لور ته مې وي چې کوته د عایشه سره سیالي کوي که نه نو عایشه درنه ښکلې هم ده عایشه درنه په عمر کې کم هم ده او د عایشې سره د نبي سلام مینه هم زیاته ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې او ځان خراب چرته نه کړي دا خبره چې نبي علیه السلام واورېده داسې لږ موسکی شو بیا مې ورته وویل چې د الله پاکه پیغمبره ام سلمه ډېر ورټله ما ستا بیبي نه ام سلمه هغې ورټله مې ما ته ویل چې ولې ما ورته وی چې د نبی علیه السلام د تاسو جوابونه ورکوئ نو هغې راته وی چې عمره پارشي کې د کار دی زمونږ کور کې هم کار ساتي دا خبره چې نبی علیه السلام واورېده موسکی شو وی خندل نبی علیه السلام وخندل موسکی شو چې ما بیبیانو له طلاق نه دی ورکړی دغې بالاخانه کې نبی علیه السلام تر یوې میاشته پورې و یوه میاشت بعد آیت د تخیر نازل شو چې د الله پاکه پیغمبره خپلو بیبیانو ته ووایه ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا خپلې بیبیانې روغواړه ووایه ورته که تاسو زیاتې نفقې غواړئ زیاتې پیسې غواړئ زیاتې خرچې غواړئ راشئ چې هغه درکم او طلاق درله درکم ځئ دغه والی وځئ او که نه الله او د الله رسول اخلئ نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشحاله اوسئ نبی علیہ السلام دغه آیت مبارکه عایشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو نبی علیہ السلام عایشه ته وفرمایل وی عایشه ماله به سمدستي جواب نه راکوي لومبی به د خپل مور او پلار سره صلاح وکړي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او ما سره ژوند کول غواړي عایشه بیبي راته وفرمایل نبی علیہ السلام یریده پې ځکه هغه وړه وه د عمر نه ویاسې نه چې دا چېرته اچانک فیصله وکړي عایشه رضی الله عنها فرمایي د الله پاکه پیغمبر زه به په دې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې زه د الله د پیغمبر سره پاتې شم او که پاتې نه شم زه دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم په دې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او عایشه بیبي ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره ما خو درته وي چې زه د الله پیغمبر غواړم او دنیا نه غواړم خو زما دا خبره به نورو بیبیانو ته نه کوي دا به نه کوي کیدای شي یو تنه پکې ووایي چې ما له طلاق راکړه یو خو به پکې کمه شي که نه یو به پکې کمه شي که نه نو مونږ له به لږ ټایم زیات راکړي زمونږ سره به بیا لږ زیات ټایم زما د خولې خبره به نورو ته نه کوي چې عایشه ووایي چې زه د الله پیغمبر غواړم نبی علیه السلام مسکی شو عایشه الله زه انصافدار را لېږلی یم الله زه نرمي کوونکی را لېږلی یم سختي کوونکی نه یم را لېږلی زه به ټولو بیبیانو ته وایم چې د عایشه دا فیصله ده او تاسو هم خپله فیصله وکړئ زه به ورته وایم او بیا نبی علیه السلام یوې بیبي له لاړ وی عایشه خو داسې وایي تاسو څه وایئ ټولو بیبیانو وي موږ د الله او د الله رسول اخلو د الله او د الله رسول اخلو دنیا نه اخلو غرض مې څه کو ټایم نه وخته شو دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک څه شی و د نبی علیه السلام اخلاق مبارک د خپل کور والو سره د خپلو بیبیانو سره په کور کې دننه نو په کور کې به دننه د ځان نه زمری نه رغی ښه ځان نه به څه نه رغی زمری نه رغی چې واړه درنه هم تنګي ښځې درنه هم تنګي ټول کور درنه تنګي چې ته بار ته وځې وایي شکر الحمدلله او چې کور ته رانه وځې نو بیا راغی
نو که ستا ژوند داسې و چې کور زنانه وي چې ته کور ته رادننه شوي چې بیا راغی نو په دې خپل ژوند باندې افسوس وکړه په دې خپل ژوند باندې څه وکړه افسوس وکړه چې ته کور ته دننه کېږي او خلک وایي چې بیا راغی چې په تا باندې بار خلک خوشحاله او کور در باندې خلک تنګ نو ستا په دې ژوند باندې افسوس پکار دی بیا ته د نبي علیه صلات وسلام په شان ژوند نه تېروې ځکه داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره